السلام علیکم. پرون د چیف جسټس قاضي فایزي صاحب اخیری ورځ وه په سپریم کورټ کې او دا چې دی نو دا دور ټول قانوندانان انساني حقوق تنظیمونه جمهوریت خوښولو والا خلک د قاضي صاحب دور ته د عدلیې د تاریخ بدترین دور وي او کم چې هغوی سهولتکاري د طاقتورو خلکو د دې حکومت وکړه هغې سره هغوی عدلیه ډېره کمزوره کړه. قاضي صاحب ما وی چې نن درته لږ هسټري ویم. قاضي صاحب په 29 اکتوبر 1959 کې په کویټه کې پیدا شوی و. د دوی خاندان انیشل سبق هلته ووی، بیا دوی راشفټ شو کراچۍ ته. د وکالت ډیګري به ورسره او په 2009 نه 2014 کې دی د بلوچستان های کورټ چیف جسټس شو او ډایرکټ چیف جسټس شو. دغه یو ډېر عجیبه واقعه وه چې وکیل اول جج مقرر شي، د جج نه پس بیا چې د هغه څه کیریر شي نو بیا چیف جسټس مقرر شي. خو په هغې وخت کې د مشرف په دور کې چیف جسټس افتخار محمد چودھری و. نو هغوی چې کله چیف جسټس و او د دغه چې و هلته کې د مشرف چې د خصوصي ترمیم کړی و په عدالتي نظام کې هغه ختم شو. نو ډېرو ججانو د هغې مطابق ریزاین کو او بیا چیف جسټس صاحب قاضي صاحب ډایرکټ چیف جسټس واغستو. دغلته هم د کیریر په فراډ شروع شوی و. د قاضي صاحب هغې نه پس چې بیا د 2009 نه 2014 پورې دوی بلوچستان چیف جسټس و، بیا سپریم کورټ ته رالو او اوس دا کال نیم د سپریم کورټ د چیف جسټس و. د دوی کیریر ډېر ښه فیصلو والم دی او متنازع هم دی او هغې په وجه باندې د دوی دا دور د جسټس منیر نه خراب دور یادیږي. جسټس منیر یو داسې چیف جسټس تیر شوی دی چې هغه د نظریه ضرورت په تحت باندې یو فیصله ورکړې وه د مولوي تمیز الدین کیس کې. په دغې وجه باندې هغه د طاقتورو خلکو او د اسټیبلیشمنټ له یو لاره خولې وه چې ته د آیین نه بغیر په نظریه ضرورت باندې هم فیصلې کولی شي او هغه د عدلیې د تباهۍ بنیاد ایښودی. خو خلک وایي چې قاضي صاحب د جسټس منیر نه هم بدترین جج د دور پاتې شوی دی. په دې دور کې د انساني حقوق بدترین خلاف ورزیانې وشوې چې په هغې باندې قاضي صاحب سترګې پټې کړې وې. نو مطلب دا و چې دی سهولتکار و. لندن پلان یادیږي چې په کم کې یو منصوبه وه چې څنګه به د تحریک انصاف حکومت ختمو او بیا به دوی بالکل د سیستم نه آوټ کوو. نو پای کې جنرال باجوه او شریف خاندانو، زرداری دلی او پی ډي ایم ټول جماعت او قاضي صاحب پکې سهولتکارۍ کردار کړی. بیا د دوی په دور کې دام شوي دي چې په 90 دن کې الیکشن کول ډېر لازمي و. هغه دوی ونه کړه او هغې کې سهولتکاري وکړه ځکه چې په هغې ورځو کې میاں نواز شریف لا بهر و او په هغه باندې تحیات نااهلي وه. نو دغه کیسونه هم وله دې سپریم کورټ قاضي صاحب ختم کړه. راغې د کمپین موقع ورکړه ځکه دا الیکشن دومره لیټ کو. خو د قاضي صاحب یو اولنی خدمت چې کوم د شریف خاندان دپاره دی هغه هودیبیا پیپر میل کیس دی. د هودیبیا پیپر میل کیس چې تاسو وګورئ نو یو د منی لانډرینګ یو عجوبه کیس دی او دغه د شریف خاندان شروعات وو چې کله هغوی په لندن کې فلیټونه او ټوله دنیا کې جایدادونه اخیستي وو او دا کیس چې دی نو هودیبیا پیپر میل کې وعده ماف ګواه اسحاق ډار و او اسحاق ډار باندې هېڅ دباو نه و. هغه یو تفصیل لیکلی و چې موږ به منی لانډرینګ څنګه کوو. خو چې دا کیس کله مشرف دور ختم شو عدالت ته راغی نو قاضي صاحب دا کیس بند کو او وی چې دا ټایم باټ دی او بیا یې پکې دا وکړه چې په دې کیس څوک په میډیا کې بحث کوي نو په هغه هم توهین عدالت لګي. نو دا د شریف خاندان له دوی هغه سهولتکاري وکړه. بیا په دې کې دوی دا وکړه چې په جمهوریت ته نقصان دا ورسو چې د تحریک انصاف نه دوی کله د بیټ د نښې نشان واغستو. نو دا آئینی قانوني مسله نه وه، دا د اسټیبلیشمنټ خواهش و ځکه چې د هغې نه 6 میاشتې مخکې فیصل واډه او پرویز خټک په مختلف پروګرامونو کې ویلي و چې تحریک انصاف به په الیکشن کې د بیټ په نښه باندې الیکشن نه کوي. نو دا ټولو ته پته وه چې قاضي صاحب د سپریم کورټ نه ربړ سټیمپ جوړ کړی دی
او د دغه طاقتورو خلکو لپاره استعمالي. نو دا مختلف فیصلې دا وی چې دوی دومره متنازع وکړي چې هغه به دوی په تاریخ کې د بدترین جج او دوی به په عوامو کې نشي وتی، ځکه چې په الوداعي ریفرنس کې د خپل عدالت ججانو پکې شرکتونه کو شپږو کسانو، او دا د عدلیې په تاریخ کې واحد چیف جسټس دی چې خپل عدلیې ججانو ورسره نه کېناستل غوښته. بیا دوی کارونه خو ډېر زیاتې تباه کن کړي، خو د ټولو نه اهم دا چې جمهوریت ته نقصان دا ورسو چې 63A کیس چې کم کې د لوټو جوړېدو اجازه ته ورکو چې ته د ضمیر په आवाज دلته څوک فیصلې نه کوي، د لالچ او دباو باره کې کوي، او هغوی باندې دغه یو یره وه چې 63A کې چا به ووټ ورکو نو پارټۍ د مرزۍ نه خلاف، نو د هغه ووټ به هم نه کاونټ کېدو او سیټ به هم ختمېدو، نو دغه یرې نه به خلک د پارټۍ نه مرزۍ نه بغیر نه ورکو. قاضي چې کله دا فیصله وکړه نو د 26وي ترمیم ته لاره کولا وکړه، او 26وي ترمیم داسې تباهي د عدلیې په دغه کې راوسته چې اوس به په سینیارټي یا په میرټ باندې چیف جسټس نه مقرر کیږي، بلکې په دې به مقرر کیږي چې کم چیف جسټس یا کم جج د حکومت خوشامند کوي نو هغه به چیف جسټس کیږي. او د دې مثال تاسو ولیدو چې جسټس منصور علي شاه، جسټس منیب اختر پرېښودو او جسټس یحیی افریدي واغستو، ځکه چې دوی ته خطره وه کو د آئین او قانون مطابق فیصلې وشي نو دا حکومت به یو هفته نشي تیرولی. نو دې ټولو کې قاضي صاحب سہولتکاري کړې وه، او د دغې سہولتکارۍ وجه وه چې عدلیه انتهایی کمزورې شوه، او د دې اعتراف بلاول بی بی سی په انټرویو کې وکړو چې د 26وي ترمیم کې د قاضي صاحب د تعاون نه بغیر دا نشو ممکن کېدی. نو تاسو ته پته چې بیا ممبران څنګه واغسته او اغوا کړي وو، د چا خور چا لور چا ښځه اغوا کړې وه، او ممبران یې مجبور کړه چې هغوی طرف ته ووټ واچي. پای کې د لیاقت بلوچ، لیاقت مینګل د پارټۍ، اختر مینګل د پارټۍ 2 سینیټران تاسو ته یاد دي چې هغوی جړه فریاد کو چې مونږ یې په څه طریقه اغوا کړي او په مونږ نه ووټ واغستو. دا ټول سہولتکاري قاضي صاحب کړې وه، په دې وجه دا د تاریخ بدترین جج دی. دویمه خبر پکې دا چې د شریف خاندان همیشه خواهشي چې هغوی په کیس کې وکیل نه کوي، ډایرکټ جج علي. یو جسټس قیوم هغه په لاهور کې یو ډېر بدنام فګر، او د هغه د خاندان ټول خلک اوس د مسلم لیگ نون MNA ګان او MPA ګاني. نو هغه جسټس قیوم چې و داغه تاسو چرته په دغه باندې سرچ کوئ په ګوګل باندې، داغه په ویډیو هغه ته آډیو داسې راغلی وي چې هغه ته به شهباز شریف فون کو چې سبا به د بېنظیر خلاف دا مقدمه نو دومره سزا به ورکړي، هغه به وي ټیک دی جی میا صاحب زه به دومره سزا ورکړم. دا هغوی طریقې کار دی چې هغوی ډایرکټ جج علي. دغسې قاضي فایزي صاحب هغسې د ریټایرمنټ نه پس به هغه ته چې څه ورکوي دا لا پته نه لګي، خو ریټایرمنټ نه مخکې ده ته د ایکسټینشن لالچ ورکړی، د آئیني عدالت چیف جسټس جوړولو لالچ ورکړی. خو قاضي صاحب د خپل مفاداتو دپاره چې عدلیې ته څومره نقصان ورسو، نن دا دی چې جسټس منصور علي شاه په ریفرنس کې نه کېناستو، یو خط یې ولیکو او هغه د ټول کیریر باندې هغه خط دروند دی. خط کې دا ولیکل چې زه داسې سړي په ریفرنس کې کېناسته نه غواړم چې کم عدلیې له دباو د شپږو ججانو د سپریم کورټ د های کورټ خط لیکلی چې په موږ د ایجنسیانو مداخلت دی، او د هغوی سره نه ولاړ او د عدلیه کمزورې کړې وه. بیا د اسټیبلیشمنټ او طاقتورو خلکو له په عدلیې کې د مداخلت جواز ورکړی او فیصلې د هغوی د مرضۍ کړی د آئین مطابق نه وي کړی، زه داسې کس سره نه کېنم. دغه د دې ټول تفصیل و. ما وی چې ورته ووایم قاضي فایزي صاحب لاړو د تاریخ کیسه شو، خو چمچې چې وي هغه همیشه دیګ خالي کي او پخپله بیا ګټر ته ځي. دغه حل د قاضي صاحب شو، عدلیې خالي کړه، نقصان یې ورسو، جمهوریت ته نقصان ورسو، پخپله لاړو ماضي شو. ویډیو کو مو خوښه شوه کمنټ پیو کې، لایک کې، شیر کې او سوچ پیو کې، په سوچ کې څه ګناه نشته.